بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د الحاد درسونه روان دي. من پرون د الحاد تعریف موضوع غرض بیان کو. هغه سره سره منګه یو سوالو د هغې جوابات هم من کړیو چې تعریف په لغت کې څه ته وایي، تعریف په اصطلاح کې څه ته وایي، لغت په لغت کې څه ته وایي، لغت په اصطلاح کې څه ته وایي، موضوع په لغت کې څه ته وایي، موضوع په اصطلاح کې څه ته وایي، غرض په لغت کې څه ته وایي، غرض په اصطلاح کې، اصطلاح په لغت کې څه ته وایي، اصطلاح په اصطلاح کې څه ته وایي. هغه ټولو وضاحت مولزبانو موجود دی. د الحاد تعریف موضوع غرض بیان شونن به موږ د الحاد اقسام بیانو. الحاد ډېر اقسام دي. یو مطلق الحاد والا دی مولزبانو، د مطلق الحاد والا وضاحت به هم کو. بیا دغه شانته کې د لا ادریت والا هم دي، کوم چې په قدیم زمانه نه دا یو سوفسطایا چې کومه ډله را روانه وه هغه درې قسمه وه، عنادیه والا، ادریه وه او هندیه وه. بیا بل یو قسم چې دی هغه د ډیزم والا مو موږ مخکې د دې وضاحت کړو. او دغه شانته کې الحاد نفسیاتی دی او نه الحاد علمي د دې ټول وضاحت بنن موږ په درس کې کوو. مولوی صاحب درس شروع کا ټول هر څه په کتاب کې موجود دي. د الحاد اقسام اول تعریف مطلق الحاد. پر مطلق الحاد د الله تعالی د وجود نه انکار دی په عقلي دلایلو سره. دوی وایي دا هر څه خود به خود پیدا کېږي فطرتا. د الحاد مطلق وضاحت د الحاد مطلق نه مراد هغه خلک دي کوم چې قطعي انداز سره او یقین سره د هغه څیزونو نه انکار کوي کوم چې د مواد طبیعت امور دي لکه جنت، جهنم، الله تعالی، آخرت وغیره دي. مولوی د الحاد مطلق نه څه مراد دی؟ دې نه خلک مراد دي چې په قطعي انداز سره د یقیني چې دا لکه مابعد طبیعت چې څونه څیزونه لکه جنت دی، جهنم دی، الله تعالی، آخرت د دې نه انکار کوي. دا خو د دې سوي د دې دا یقیني چې دا نشته دی. لکه د لیلن دا نظریه وا لیلن ویلې موږ وایي بره سپوږمۍ ته وختلو، ویل ته خو نه جنت شته، نهرونه هم نشته، او نه هلته عرش ته دی، او نه هلته تخت دی، او نه هلته فرشتې شته. نو موږ وایو ګوره دا اوس دا یقین دی غلط دی، ځکه زموږ خو دا نظریه نه ده که نه چې جنت په سپوږمۍ کې دی. دا خو یو سیاره ده. مولوی صاحبانو جنت خو چرته دی؟ خو د آسمانونو نه بره دی. دا کائنات چې ختم شي دغه شانته کې دوی د ټولو څیزونو نه په یقین سره انکار کوي. دویم وضاحت دا دی د الحاد مطلق نه مراد هغه ملحدین دي کوم چې د الله جل جلاله مذهب، جهنم، جنت او نور مابعد طبیعت امور چې څومره دي دوی د دې نه انکار کوي. خو دې انکار کې دوی یقین وي. دی وی دا عبارت وي او مولوی صاحب دویم وضاحت د الحاد مطلق نه مراد هغه ملحدین دي کوم چې خدای جل جلاله مذهب، جهنم او جنت او نور مواد طبیعت امور دي. دوی په خپل یقین سره د دین انکار کوي. په دې انکار سره دوی یقین دي. د دې ملحدینو د دعوا او یقین دی چې د انسان او تمام کائنات پیدایش چا نه دی کړی، خود به خود پیدا شوي دي او فطري قوانینو لاندې پیدا کېږي. مولوی صاحبانو دوی وایي که نه دا هر څه د بګ بینګ یو قدیم دهریتو، قدیم الحاد یو جدید الحاد. قدیم الحاد کې دا خبره و چې هغه موږ درته ویلو چې هغوی به بیا ماده قدیمي زماني ګڼله چې قدیم زماني نه را روان ده، خو په خپل وجود کې علت ته محتاجه ده. دی څه وایي؟ دی وایي چې نه ماده د بګ بینګ په وجه پیدا شوه. ماده پیدا شوله اوس اتوماتیکلی خود به خوده کېږي. حالانکه دا سټیفن هاکینګ، نیوټن، آینسټاین د دې څومره کتابونو چې موږ مطالعه کړي دي مولوی صاحبانو، نو دوی وایي چې د وخت ابتدا د بګ بینګ نه وشوله. نو چې یو وخت نه نو کار څنګه وشي؟ زمان نه یو کار څنګه وشي؟ بیا ماده پیدا شوه، زه د ماده پیدا شوه، زه د ماده اوس نشته دی. نو په دې معنی دوی د دې نه ځان خلاصوي. دی وایي بس دا خود به خود وشو. نو شاعر ورته وایي هیچ چیزه خود به خود چیزه نشد، هیچ آهن خنجری تیغه نشد، هیچ الوایی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزه نشد. و مولوی نشد هرگز مولای روم تا غلام شمس تبریزه نشد. نو هیڅ چیز سب بخبل خود بخود نه کیږي. کدی کوي د دې موږ ته وخی. خدا د دوی نظریه ده خو باطله نظریه ده. څه ده چې دا هر څه خود بخوده فطرت د قوانینو لاندې کیږي. فطرت د قوانین دوی سو غني، څلور غني، زمان ده، مکان ده، ماده ده. او مولوی صاحبانو بل سره څه شي دي؟ زمان، مکان، ماده او انرژي.
توانایي چې ورته وایو. ملحدین وایي چې د کائنات د مطالعې نه دا معلومه شي چې دلته څه واقعات دي، هغه د متعین قانون د لاندې کېږي د کوم د متعین قوانین دي. دې کې به دوی دوه ډلې دي وروسته موږ وایو. کوم چې د ډیزم والا دي هغوی وایي چې نه دا خود به خوده نشي کېدلی، بهی کائنات ټیک ده چې دا چا پیدا کړی دی. لکه حقسلی وایي داسې اوس دا مشهور فلسفي دی چې ډاکن د کتاب هم لیکلی دی فریب خدای په نوم باندې چې د خدای پاک دا نوم نعوذ بالله سي او فریب دی. نعوذ بالله هغه وایي ابتدا د سیل نه شوې د مادې نه دی. سیل وایي موږ ورته ماده وایو، د ده نه ذره موږ په پښتو کې ورته د ذرې نه ابتدا وشول او دا اوس څه کېږي نو خود به خوده کېږي. وایي زه خو وایي دا تاسو ته بل ورځ ما ویلي وایي چې یاره دا خو زه نه منم چې هلیکاپټر په هوا ګرځي او دا د خود به خوده جوړ شي. دا دومره کائنات چا پیدا کړی؟ هغه الله پیدا کړی. نو وایي الله به چا پیدا کو؟ نو موږ وګوره چې د جهالت خبرې مه کوه. پیدایش د چا کېږي؟ د مخلوق کېږي که د خالق؟ د مخلوق کېږي. نو چې ته مخلوق ته وایې چې دا هر څه الله پیدا که الله چا پیدا کو؟ نو الله خو مخلوق شو. مخلوق دا دونه انتظام برابرولی شي؟ هېڅکله نه شي برابرولی. بیا هغه بل خدای چا پیدا کو؟ موږ ویلو که خدایان ډېر شي عقلي دلایل موږ په دې بار بار ذکر کړي دي. مولوي صاحبانو بیا به فساد راځي. قرآن کریم کې وضاحت شوی دی که نه؟ آیات مبارک دی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ګوره دوه خدایان به وي نعوذ بالله. نو بیا به څه وي؟ یو به د زید د ژوند فیصله کولې، یو به د مرګ فیصله کولې. نو په دې وخت کې به څه کېدلې؟ دې وخت کې به اختلاف وي. بیا چې خدایان ډېر وي نو دا به په درجه کې برابر وي او که برابر به نه وي. که په درجه کې د خدای سره برابر شي بیا یو هم خدای پاتې نه شو. لیس کمثله شیء. بیا که یو زورور وي بل کمزوری وي نو زورور چې وي دا کمزوری ولې نه ختموي؟ زورور په یو پنسه کې دوه خپې نه زیږي. یو ښار کې یو وطن کې دوه ارمي چیفان نشي راتلی، یو وطن کې دوه صدران نشي راتلی، دوه وزیر اعظمان نشي راشي. نو یو دوه خدایان څنګه په یو وخت کې پاتې کېدی شي؟ دا هېڅکله کېدی نه شي. مولوي صاحبانو ګوره موږ چې دا څونه د منطق اصطلاحات وایو دا د څه دي؟ که جوهر دی دا هم حادث دی او که عرض دی دا هم حادث دی. مولوي صاحبانو دا په ممکناتو کې دا خبرې دي. موږ په چې څونه د منطق اصطلاحات موږ ویلي دي چې دا کم د جوهر او د عرض اصطلاحګانې موږ ذکر کړي دا په چا کې دي؟ دا په ممکناتو کې دی. او الله تعالی چې هغه واجب الوجود دی، احد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد. نو د دوی دا نظریه غلطه ده چې د خدای منلو ضرورت نشته. موږ دوی ته وایو که تاسو د قوانین د فطرت معلوم کړل. قوانین د فطرت هم څنګه معلوم کړل؟ لکه ځمکه دوه قسمه گردش کوي، محوري گردش، مداري گردش. ځمکه 23.5 زاویه باندې ښکته ده. دا نور موږ نه د سپوږمۍ موږ نه 3,86,000 کیلومتر لرې ده. نور موږ نه 15 کروڑه کیلومتر لرې دی. د دې رڼا موږ له 8 منټه 15 سکندو دا اوس موږ صرف تاسو معلوم کړو. مولوي صاحبانو دا اسباب محرکات نشي معلومولی. مین خبره دا دا ولې دا دوه قسمه گردش کوي؟ دا ځمکه یو قسم گردش ولې نه کوي؟ دا تاسو ته خو ما بار بار ویلي چې دا ځمکه 13 میله رفتارو کې سو دا 2.8 ملي میټر د خپل لارې نه ولې خوا کېږي؟ دا چا پابنده کړې ده؟ دا اسباب محرکات ساينس معلومولی شي؟ هېڅکله نشي معلومولی. لکه د انسان د جسم ته وګوره، د انسان هم دا یو قسم ته سوچ وکړه، دا انسان هم ماده دی او غیر هم ماده دی، انسان هم ماده دی، دا نور حیوانات هم ماده دي. په ده کې دا خصوصیات چا پیدا کړي دي؟ بل دا ماده چا پابنده کړې ده چې د ام د دغه نه به څه کېږي؟ د ام د اډوکي نه به د ام د تخم نه به ام پیدا کېږي، د سیو د تخم نه به سیو پیدا کېږي. دا چا پابنده کړې ده؟ الله موجود دی. مولوي صاحبانو نو خود به خود نشي کېدلی. تاسو قوانین د فطرت معلوم کړو، خو اصل محرکات او تاسو نه دي معلوم کړي. کوم چې کائنات نه وروستو کار کوي د ساینس علم دومره وضاحت کولی شي چې دا چلیږي، لیکن دا نشي بیانولی چې دا ولې کېږي. مثال ځمکه دوه قسمه گردش کوي، دا خو ساینس بیانولی شي، خو دا نشي بیانولی چې دا څوک کنټرول. مولوي صاحبانو تا څوک کنټرول کوي؟ دی کنټرول کوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. که چېرې دا کائنات په لړزان راشي اسمانونو او ځمکې نو د الله نه علاوه څوک نشي چې دا څه کېږي. مولوي صاحبانو کنټرول کوي چې د غذا د هضم کېدلو د هغې دلته ملحدین دا یو دلیل پیش کوي. وایي دا غذا چې دا خوراک دا د هضم کېدلو د بدن جز جوړېدل چې دا د بدن یو جز جوړ شي، دا وایي مخکې الله طرف ته منسوبو چې دا هر څه الله تعالی کې دي. اوس وایي دا موږ ته معلومه شو چې دا خو د کیمیایي رد عمل نتیجه ده. نو موږ له جواب وایو چې دا کیمیایي اجزا چا پابند کړل چې داسې مفید
رد العمل ظاهروي مولوي صاحبانو عبارت وای دا چې د انسان په جسم کې داخل شي نو یو عجیب او غریب خودکار نظام لاندې د مختلفو مراحلو نه تیریږي داسې سوچ کول چې دا دی په خپله کار کوي دا د عقل نه بعید خبره ده چې دا مولوي صاحبان د آزاد څه شي چې ستاسو لپاره دی مفید وګرځيږي مشاهداتو نه معلومه شو چې الله تعالی موجود دی چې کوم خوراک نه انسان ته فائدہ رسوي او د کوم خوراک نه انسان ته نقصان رسوي مولوي صاحبانو کوم یو خوراک نه چې انسان ته فائدہ رسیږي هم معلومه ده چې دا الله ته پته ده کله ساين دریافتونه د دینه زیات هم شي بیا هم د مذهب ضرورت دی ځکه د مذهب تعلق د عقیدې سره دی د ساين تعلق د دریافت او ایجاد سره مولوي صاحبانو موږ وضاحت کړې چې مذهب په عقل ثابتول دا خلاف عقل خبره ده موږ ویلو کنه ویلو خبره بیا دي د مذهب عقاید په عقل ثابتول خلاف عقل خبره ده نن سبا وخت لکه د عمار یاسر صاحب دی داسې نور راوتی د علماء دیوبند سره تعلق د قدر چا سره تعلق خو دوی د عقل پرستی څه شي دي متاثر شوی دي موږ ویلو کنه مغربي فلسفه چې په دوړلو کې یو تجربه پسندو یا تجربه پسندو کې رینی ډیکارټ کانټو پکې دغه شانته کې رینی ډیکارټ پکې نیوټن پکې دا مشهور جان لاک دا مشهور دغه شانته کې بیا عقل پرستی کې مولوي صاحبانو فرانسیس بیکن پکې دغه شانته کې او دا نور مشهور فلسفه پاغوي کې نو اوس دا د عقلیت پرستی د فلسفه د اسلام ته مرانو دي چې اوس دوی بازي زمنګ علماء کرام د خدا عقل پرستی نه متاثر شوی دي او څه کوي د حد نه به انکار کوي د اسلام د قوانینو نه انکار کوي ولی مولوي صاحبانو د عقل پرستی د فلسفه ډیره خطرناکه ده اوس زه راځم زه د خپل عقل مطابق د اسلام د قوانین د خپل عقل مطابق تلم زما خو ډیر وړوکی عقل دی معمولی الله وایي کنه وما اوتیتم من العلم الا قليلا ډیر لګي تاسو ته درکړی دی داسې بل مولوي صاحب پاسیږي نو دا خبره د ټولو د پاره څه شي ده د نقصان خبره د مولوي صاحبانو منګ چې دین راغله دا کامل دین راغله د کچره اوس د انسان را پاسیږي دا حدیثو نه انکار کوي یا د اجماع امت نه انکار کوي یا د هغه مسلماتو نه انکار کوي کم چې د خیر القرون نه روان دي دا سړی په باطل دی کدا پار جمع کیوي کدا پار جماعت سره تعلق ساتي او کپار جمع کی ولی زمنګ دین کله مکمل شوی مولوي صاحبانو د خیر القرون کې مکمل شوی دی اوس به خلک را پاسیږي په قران کریم به اعتراض کوي په آیاتونو به اعتراض کوي دغه شانته کې مولوي صاحبانو د آیاتونو نه غلط استدلال کوي اعتراض مطلب څه شی دی یعنی تحریف معنوي به کوي آیات خو بدرته وي هو تحریف معنوي به کوي د خپل ځان نه به څه کوي تفسیر به بیانوي بنګوایو چې تفسیر معتبر دی د چا پنځه قسمه یا به د آیات تفسیر به خپل آیات کړي یا به د آیات تفسیر حدیث کړي یا به صحابي کړي تابع تابع دین لاندې بیا وروسته دین مکمل شوی دی اوس نن سبا چې دا سونه خلق دي که غامدی دی که مرزا دی که دا عمر یاسر صاحب دی که دغه شانته کې منیر شاکر دی دوی د عقل په پیمانه باندې اوس اسلام تلی الکه تاسو د عقل چې دی دا ډیر محدود دی نو د عقل په پیمانه باندې اسلام تلل مولوي صاحبان څه کیږي دا خلاف فطرت ګرځيږي دین فطری دین دی زمنګ دا دین لکه پرون موږ تاسو ته د ډاکټر حمید الله صاحب او د ډاکټر مورس بوکای هغه واقعي ذکر کړل دوه حدیثو باندې چې هغه اعتراض وکړ د بخاری په 100 حدیثو باندې وي دوه حدیث صحیح نه دي 98 صحیح دي نو ډاکټر رحمت الله علیه ورته سو ویل چې دا ته چې ساينسدان 2003 تجربه کې 50% صحیح شي 15 ځله چې 100% نو تاغو 15% د 100% صحیح غني د امام بخاری په 98 تجربه دی وکړه دوه صحیح نه غني پکې دا ست عقل کې ناراضي به ولغه مکمل ما هغه تاسو ته په دې باندې مکمل وضاحت وکړو نو د زمنګ احادیث هم مولوي صاحبانو د عقل نه خلاف نه دي که ساينس باندې څوک ثابتول غواړي په ساينس سره هم ثابت دي خو موږ درته دا وضاحت کړی دی چې مولوي صاحبانو دا د مغربي دا فلسفه چې د راننوتې د چرته مسلمانانو ذهنونه هم خراب کړو نو کله چې د الحاد مطلق لفظ ویل کېږي دینه مراد هغه جماعت وي چې دوی کله تاسو دوی سره ملاقات وکړي نو دوی دهریت طرف ته مولوي صاحبان تاسو دعوت درکوي ځکه دوی انکار کولو کې چې خالق نشته دا یقین سره خبره کوي لکه چې ډاکن د خپل کتاب یو کتاب لیکلی دی فریب خدای په نوم باندې دغه شانته کې د خدای نه انکار کوي دغه شانته کې ډارون د تخلیق په مقابله کې د نظریه د ارتقا پیش کړه چې اوس په دنیا کې دوه نظریې چلیږي سو یو تخلیق یو ارتقا تخلیق د مذاهب ټول تخلیق مني د انسان تخلیق شوی دوی ارتقا مني اوس د ارتقا نه د اوس اکثر ساينسدانان هم انکار کوي تاکي دې نشي مړ چې انسان د یو بیجانه چیز نه پیدا شي چې هغه له څوک وجود ورکول نه شي وي دا د سره عقل نه بعید خبره ده دوی د الحاد باقاعده دعوت ورکوي او د الحاد په شدت سره تبلیغ کوي بلکې د مذهب او د خدای جل جلاله پورې ټوکې کوي نعوذ بالله دوی په خپل ګمان سره نور غلط ګڼي او دوی وايي زماني دومره ترقي وکړه چې د مذهب تابعداري
کون کې په تیاره کې پراته دی وای موږ دونه ترقی وکړه چې د مذهب منون کې په تیاره کې پراته دی ولې په تیاره کې پراته یو دوی مذهبي اعمال عبادت او مذهبي شاعر څومره چې دوی د پخوا زمانه پخواني انسانان وای دا یادګار دی د قدیم زمانه د خلکو وای دوی کې چې کوم جماعت دی اکثر چې مناظرې کوي د الحاد مطلق ولا دي چې په خپل ګمان او غلط یقین سره د ټولو مذاهبونو انکار کوي خو یو مولوی صاحبانو د انګریزان چې کوم فلسفه ما ذکر کړی چې ډاکن شو انټونی فلونی وپکی دا مشهور شخصیت دی دا خپل دهری بیروسته ایمان راوړو په خدای باندې هغه چیر دانش کې د چار سره خود به خود پیدا شي د دې اصل کتابونه ما سره شته نو داغه د مطلق الحاد والا یو زما او ستا په معاشره کې شي دا نفسیاتي مولدین دي د دنیا د پیسو د پاره د دنیا د شهرت د پاره وزاره مسلمانان علما دي د یورپ د پاره کار کوي اقلیت پرستی په بنیاد لکه د منیر شاکر غامدی او دا نور او دا خلکو په سیده روان دي وګوره هم دوی لا سوشل میډیا باندې پذیرایم بلاویږي هم دوی له توجه ورکوي هم دوی نه انټرویوګانې ملي اهل حق علما کرام ولې نه راغواړي بي بي سي والا دا نور چې سونه د دوی چې دا سونه په میډیا باندې چې کوم دا مشهور دغه دي نیوز چینل والا دي دوی د اهل حق علما دی راغواړي کنه مفتی ندیم صاحب دی راغواړي کنه دا چې نور ګڼ علما کرام دي دوی له ولې دعوتونه نه ورکوي خو پته ورته ولګي چې دوی د هغې دپاره کار کوي مولوي صاحبانو دویم نمبر الحاد لادرت والا چې کوم دی دا اصطلاح ټي ایچ حقسلی په 1814 دا لادرت خود قدیم زمانه نه روان دی خو په جدید کې دی حقسلی دا 1894 کې د ایجاد کړله د دې مقصد دا اوس شمول سبانو چې دا د مذهب او د الحاد جنگ دی چې دی یو هو مذهب دی یو هو دهریت دی اوس موږ دې کې کار نه ساتو بای نه اقرار کوي نه انکار کوي نه وای چې خدای شته او نه وای چې نشته بس یار تاسو څه کوي بس موږ ناس یو موږ پرې دی نوٹ په قدیم